ډیرو محترم مسلمانانو نن داسې وظیفه در کوم ان شاء الله. داسې وظیفه یا عزیزو محترم و عزیز پیژنئ، تاسو کو نه پیژنئ. عزیز هغه زورور رب ته وی چې په ټولو باندې غالب وي، د هغه طاقت په ټولو باندې غالب وي، د هغه قدرت په ټولو باندې غالب وي، د هغه بادشاهي په ټولو باندې غالب وي، د هغه حکومت په ټولو باندې غالب وي او ټول خلق د هغه ماتحت وي. نو د هغه رب وظیفه ده یا عزیزو، ډیر زیات زورور، ډیر زیات غالب ذات. زما او ستاسو حاجتونو باندې زما او ستاسو رب غالب دی. په ما او تاسو حکومت هم د رب ذوالجلال دی. یو خو د پاکستان حکومت دی، دې ته حکومت نه ویلی کېږي، دې ته حکمران ویلی کېږي. دا هم زما او ستاسو د عملونو د وجې نه په موږ او داسې حکمرانان الله تعالی مسلط کړي دي چې زمونږ د مشرانو عزت نه کوي، زمونږ د علماو قدر نه کوي، زمونږ په کشرانو شفقت نه کوي. نو دا زمونږ د اعمالو د وجې نه. ځکه الله تعالی فرمایي تاسو بادشاهانو ته، حکمرانانو ته ردې بدې مه وایئ، کنځلو ته مه کوئ. دا تاسو سم شئ، ما ته رجوع کوئ. دا حکمرانان زه په تاسو باندې نیک حکمرانان راولم. نو یو خو د دنیا حکمران وي، یو د ټول بادشاهت د ټول ځمکو او اسمانونو حکمران وي، رب ذات وي، غالب ذات، هغه یا عزیزو ذات دی. محترمو، چې د دې عزیز د ده په مقابله کې، یعنی د الله تعالی په مقابله کې څوک سر چوتولو والا نشته، د ده نه څوک مخکې نشته. موږ ټول څومره قدرت چې څونه په دنیا کې طاقتونه دي، ټول د الله تعالی په مخ کې کمزوري دي. موږ ډېر زیات ناقص کمزوري. زمونږ طاقت، زمونږ قوت، زمونږ مال، زمونږ جان، زمونږ هر څه د الله تعالی په مقابله کې کمزوري دي، نجس دي. محترمو، د هغه رب سره چې چا تعلق برابر کو، کم چې زورور دی، موږ وایو که نه د زورور اوبه په لوړه باندې خیږي. موږ وایو که نه د زورور اوبه په لوړه باندې. نو زورور چې کله په دنیا کې او زورور، نو هر سړی ته نه یریږي. او دا انسان دی چې دا زورورتیا ول الله تعالی ورکړي، دا قوت ول الله تعالی ورکړي. حکم چې هغه ذات ته محترمو چې هغه په خپله یو داسې قدرتي ذات دی، نه د چا نه پیدا ده، نه ته څوک پیدا دي، نه وله خوب راځي، نه وله فرکالی راځي، نه ښځه شته او نه بچي شته دی، نه چې ته محترم ملاست دی او نه ناست دی. داسې یو ذات شته دی محترم په دنیا کې چې هغه څوک دی؟ عزیز ذات دی، غالب ذات دی، هغه رب العالمین دی. دغه رب سره تعلق وکړه، دا وظیفه وکړه چې حاجات هم الله تعالی پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم مسلمانانو ورونو، تاسو به روغ جوړ د صحت په جامو کې به انشاءالله الله تعالی مو خوشحاله او آباد، کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو له دواړو جانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه په نصیب باندې وګرځوه. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوئ، و تاسو ته کوم رسه کې انشاءالله. نا امیدي مه کوئ، نا امیدي کفر دی. امید ساتئ. دنیا ټوله په امید باندې قایمه ده، او څوک چې د الله تعالی نه امید ساتي او نیک ګمان په الله تعالی کوي چې الله تعالی ورکړې والا ذات دی، الله تعالی حاجت روا او مشکل کشا ذات دی. زما د حاجت له پوره کولو والا صرف د الله تعالی ذات دی، او زما د حاجت په انشاءالله الله تعالی پوره کوي. یو ورځ به داسې راشي، او که نه پوره کېږي، زما د بد عملو د وجې نه، زما د ګناهونو د وجې نه، زما د الله تعالی سره په دشمنۍ په وجې باندې زما حاجات نه پوره کېږي. په الله تعالی باندې تکیاګانې مه لګئ چې الله ته زما دا حاجت ولې نه پوره کړي. الله یې پوره کوي، موږ په خپله د خپلو ګناهونو د وجې نه ناکامه یو. نو نن دا وظیفه او مولانا بجلیګر رحمهم الله، الله تعالی د هغوی قبر د نور نه ډک کړي، الله تعالی د هغوی قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي. هغوی هم یو بیان کې دا ویلی دي چې داسې یو وظیفه چې په 3 ورځو کې 3 ورځې یې وکړه، الله تعالی به د حاجت پوره کړي. نو ما هم د هغه په خوله باندې دا 3 ورځې اوس لیکلي دي. هغه یو بهترین عالم تیر شوی محترمو. نو انشاءالله 3 ورځې دا وظیفه وکړئ. پوره کولو والا ذات د الله تعالی ذات دی، او دا ذات چې دی دا عزیز دی، دا غالب دی، زموږ په حاجتونو باندې هم غالب دی، زموږ په حاجتونو باندې هم پوره کولو والا ذات دی. نو انشاءالله چې بې شماره یې وایي، مازدیګر مونځ نه پس کینې ماښام، او وی وایه شماره یې مه، دعا وکړه، نفل ورسره وکړه،
او بیا الله تعالی نه وغواړه، الله تعالی ته وجاړه چې الله ته زورور ذات یې، ته پخپله غالب ذات یې، ته حکمران ذات یې، الله ته مې حاجت پوره کړي. انشاءالله چې الله تعالی به پوره کړي. موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوي. تاسو